پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي وای په تاسو کې بهترینه سړی ښه سړی په ما ګران سړی په الله ګران سړی هغه یو دی چې قرآن پاک په خپله زده کړي او بل چاته ور وښیي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا باسط اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم معزز طلباء کرام، دا یقینا د خوشبختی وخت هم دی او د دعا د قبولیت وخت هم دی. کله چې یو نیک کار شروع کیږي نو په هغه ټیم کې الله تبارک وتعالی خپلو بندګانو ته توجه چې دی یو نیک کار شروع کوي دی د کوم مقصد لپاره کوي. نو زموږ مقصد به صرف او صرف د الله تبارک وتعالی رضا او د الله تبارک وتعالی د دین د علومو حصول وي. دغه دوه شیان به زموږ په ذهن کې او چې کله دا دوه شیان موږ حاصل کړو دریم شی دی عمل. د ډیرو خلکو سره علم وي خو عمل نه پکوي او ډیر کسان بیا داسې عمل پکوي خو هغو ته معلوم نه وي چې زما دا عمل صحیح دی که یا چې په کوم علم باندې زه عمل کوم آیا هغه علم معتبر دی که یا. په دنیا کې چې څه علوم دي تر ټولو زیات معتبر علم چې دی هغه د قرآن پاک نه دی. د دې قرآن پاک څخه صرف او صرف مسلمانان فایده نه اخلي، د دې قرآن پاک څخه ټول کافران فایده اخلي. دغه موبایل جوړ دی د دې قرآن پاک سره ایستلی دی، د کمپیوټر جوړ دی د قرآن پاک سره ایستلی دی، د ریل ګاډۍ جوړ دی د قرآن پاک سره ایستلی دی. قرآن پاک کې د یو آیات جمله ده وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وایي الله تبارک وتعالی به هغه شیان پیدا کړي چې کوم شیانو په باره کې تاسو علم هم نه لرئ. یقینا د نن څخه 20 کاله مخکې 30 کاله مخکې د موبایل وجود نه و، د کمپیوټر وجود نه و، 100 کاله 200 کاله مخکې د دې ریل ګاډۍ وجود نه و، د صحابه په زمانه کې د دې جهاز وجود نه و. دا ټول علم چې دی دا په دې قرآن پاک کې موجود دی. لیکن د هغه سړي دپاره چې هغه وخت وباسي په دې کتاب کې غور او فکر وکړي بیا خدای پاک د دې کتاب چشمې د دې کتاب نورانیت د دې کتاب لارې د هغه انسان مخ ته خلاصوي. نو دا معمولی کتاب نه دی، دا کتاب د الله تبارک وتعالی دی او دا کتاب معمولی فرشتې هم نه دی راوړی. دا د ټولو فرشتو سردار حضرت جبرائیل علیه السلام په واسطه سره راغی او دا کتاب چې په چا باندې نازل شوی دی هغه هم معمولی پیغمبر نه دی. په مرتبه کې تر ټولو انبیاو افضل دی. د حضرت آدم علیه السلام سونی سي ته حضرت عیسی علیه السلام پورې چې څه انبیا رالو په دې ټولو باندې د پیغمبر علیه السلام مرتبه لوړه ده. نو کتاب هم لوړ دی چې د کم رب سره راغلی دی هغه رب هم د ټولو بادشاهانو رب دی او چې کمی فرشتې راوړی دی هغه فرشته هم تر ټولو فرشتو افضله ده او چې د کم امت دپاره راوړی دی دا امت هم د ټولو امتو څخه افضله دی. د حضرت آدم علیه السلام د امت څخه افضله دی، د حضرت موسی علیه السلام د امت څخه افضله دی، د حضرت عیسی علیه السلام د امت څخه افضله دی. ولې الله تبارک وتعالی په خپله په قرآن پاک کې ارشاد فرمایي کنتم خیر امت، وایي تاسو خیر امت بهترین امت یاست، تر ټولو ښه امت یاست، تر ټولو ښه ښایسته کتاب مې ته درکړی دی، تر ټولو ښایسته غټ په مرتبه کې افضل پیغمبر مې ته درکړی دی او نورو امتو ته ما دومره اسانیانې نه وې جوړې کړي چې څومره اسانانې ما ستاسې دپاره جوړې کړي دي.
نو لہٰذا په دې باندې به موږ د الله تبارک وتعالی شکر کاږو چې دا کتاب موږ ته الله تبارک وتعالی راواستوي او زموږ د هدایت دپاره راواستوي او موږ د پیغمبر علیه الصلاة وسلام په امت کې نازله کړو. حالانکه تر دې پورې راځي په کتابو کې وایي حضرت موسی علیه الصلاة وسلام دا تمنا کوله چې یا الله ما د حضرت پیغمبر علیه الصلاة وسلام په امت کې پیدا کړه، لیکن دا شرط حضرت موسی علیه الصلاة وسلام ته هم نه دی ملاو سوی. بیا بعض ائمه دا فرمایي په کتابو کې وایي چې کوم د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د امت چې کوم علما دي وایي دا رقم دي لکه د بني اسرائیلو انبیا. دومره علم خدای پاک دې امت ته ورکړی دی، لیکن زموږ دپاره پکار دا دی چې موږ د الله تبارک وتعالی د دې کتاب څخه پوهنه واخلو. دا کتاب په حضرت پیغمبر علیه الصلاة وسلام باندې نازل سو او د دې د نزول چې کوم مسافت و هغه 23 کاله و. په 23 کاله کې دا ټول کتاب نازل سو. اوس الله تبارک وتعالی زموږ دپاره څومره اسانه کړي، څومره اسانه کړي. یو حافظ په 2 کلو کې حفظ کوي، په 3 کلو کې حفظ کوي، لیکن دا نازل سو په څومره ټیم کې؟ په 23 کلو کې نازل سو. لیکن زموږ دپاره الله تبارک وتعالی اسانه کوي. دغه رقم تر ټولو مخته چې کوم شی نازل سو په قرآن پاک کې هغه د سوره اقرا اول 15 آیتونه دي. اقرا بسم ربک، وای ای پیغمبره ته خپل د رب په نامه باندې شروع کړه، ته خپل د رب په نامه باندې شروع کړه. نو لہذا په دې کې امت ته دا تعلیم دی چې تاسو هر کار کوئ هغه به د الله تبارک وتعالی په نامه باندې شروع کوئ. موږ هم د الله تبارک وتعالی دا کتاب شروع کړي د الله تبارک وتعالی په نامه باندې شروع کړي. او دا کتاب زموږ دپاره الله تبارک وتعالی اسانه کړی دی. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. یو قوم قبیله والا د یو زبان والا نقش نه نغټ نشپنجره دي، دا سوچ نه وي چې دا قرآن پاک ډیر مشکل دی، یا چې الله درته وویل چې ما درته اسانه کړی دی نو لہذا بیا محنت وکړه ستا دپاره اسانه دی. کچیرې ته خپل ځان دپاره دا وایې چې یاره زما ژبه پنډه ده، زما ذهن کمزوره دی، زما سره وخت نشته، هغه صرف او صرف ستا بانې دي چې موږ د هر شي دپاره وخت ایستلی سو، د الله د کتاب دپاره موږ ولې وخت نسو ایستلی؟ نو دا کتاب اسانه دی. چې کله دا کتاب تلاوت شروع کوئ د سورة النحل آیات دی فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. وای تاسو چې کله هم د قرآن پاک تلاوت شروع کوئ اول بار به اعوذ بالله وایاست، اول بار به د شیطان څخه پناه غواړئ. شیطان هر وخت دا موقع غواړي چې زه د الله چې کوم نیک بندگان دي د هغو په ذهنو کې شکوک او شبهات واچوم. زموږ په ذهنو کې چې کلام الله نه کښېني د هغه وجه دا ده چې موږ اعوذ بالله په اخلاص نه وایو، یا چې کله وایو د هغې په معنا کې غور او فکر نه کوو. بیا چې کله موږ د قرآن پاک تلاوت کوو نو زموږ ذهنونه په نورو شیانو کې بند دي. تلاوت دلته زموږ په ژبه باندې جاري او زموږ ذهنو کې نور شیان. نو لہذا وای کوشش دا کوئ چې هر کله د قرآن پاک تلاوت شروع سو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا به چی شو وایاست؟ تعوذ به وایاست. دویم شی دی علما فرمایي وای تعوذ ویل دا د قرآن پاک په شروع کې دا ویل سنت دی او ظاهره خبره ده په سنتو کې برکت یې شي دی چې کوم انسان په سنتو باندې عمل کوي د هغه دپاره الله تبارک وتعالی د بلاو د مصیبتو څخه د هغه حفاظت کوي. اوس د اعوذ بالله برکت دا دی چې کله موږ د قرآن پاک د تلاوت د شروع څخه مخکې تعوذ ووایو اعوذ بالله ووایو نو د دې اعوذ بالله په برکت سره به الله تبارک وتعالی زموږ ذهن د شکوک او د شبهاتو څخه وساتي. زموږ په ذهنو کې به د قرآن پاک د تلاوت په دوران کې هیڅ غلط سوچونه نه راځي. دغه رقم چې کومې دعاګانې دي د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د سنتو هغه په دې ټولو کې د انسان فایدې دي، په دې ټولو کې د انسان د بلاو څخه د حفاظت فایدې دي. باید کې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هر سنت باندې عمل وکړو. دویم شی دی بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر علیه الصلاة وسلام ارشاد فرمایي کل امر ذیبال لم یبدأ بسم الله فهو اقطع یا فهو ابتر.
وای چې کوم انسان یو نوی کار شروع کوي د هغه دپاره پکار دا دی چې هغه په بسم الله شروع کړي. موږ د قرآن پاک ترجمه شروع کوو نو زموږ دپاره پکار دا دی چې موږ د الله تبارک وتعالی په نامه باندې شروع کړو. په دې بسم الله کې علما دا فرمایي وای بسم الله په دې کې دا په با چې په الله باندې داخله ده د دې درې وجوهات دي. وای چې کله با په یو لفظ باندې داخله سي بې انتها زیاتې معناوې ورکوي. دلته وای چې با په بالله باندې داخله ده د دې معنا دا ده چې موږ د الله مصاحبت غواړو، موږ د الله سات غواړو په هر کار کې. یا دا معنا ده چې با چې په الله باندې داخله سوله دلته بیا د استعانت معنا ورکوي چې موږ د الله تبارک وتعالی توفیق غواړو په دې کار کې، موږ د الله تبارک وتعالی سره معاونت غواړو، موږ د الله تبارک وتعالی سره مدد غواړو، موږ د الله تبارک وتعالی په هر کار کې محتاج یو. نو چې کله موږ ترجمه شروع کوو نو په دې کار کې هم موږ د الله تبارک وتعالی محتاج یو. دا نه زموږ ذاتي کمال دی چې موږ یې وایو، نه زموږ ذاتي کمال دا دی چې موږ یې اورو، چې موږ دلته کښېنستلو په دې کې د الله تبارک وتعالی زموږ سره خیر او برکت شامله دی. که چیرې د الله تبارک وتعالی خیر او برکت نه و کتاب به و نورو ته به نصیب و، لهذا موږ ته به نصیب نه و. چې موږ ته میلاو شو نو زموږ دپاره پکار دا دی چې په دې باندې موږ څه شی وباسو؟ شکر وباسو. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زه پناه غواړم د الله د شیطان مردود څخه. پناه غواړم د چا؟ د الله پناه غواړم، یعنی زه خپل ځان د الله تبارک وتعالی په پناه کې راولم د شیطان مردود څخه، د داسې شیطان څخه چې هغه 24 ګنټې زموږ په ذهنو کې غلط خیالات راچوي، غلط سوچونه راچوي. 24 ګنټې په دې موقع کې چې زه دا بنده ګمراه کم، چې زه دا بنده د الله سلیرې کم، 24 ګنټې شیطان په دې کوشش کوي. نو زموږ دپاره هم پکار دا دی چې موږ د اعوذ بالله د دې ورد شروع کړو. علما فرمایي چې دا د سنت ده، بعض ائمه بیا دا فرمایي وایي دا د استحباب دپاره دی، لیکن زموږ دپاره یو حکم دی، موږ به واجب سنت استحباب ته نه ګورو چې زموږ د فایدې دپاره دی، باید چې موږ په هغه باندې عمل وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه باندې د الله چې به انتها زیات مهربان دی او به انتها زیات نهایت رحم کوونکی دی. په دې دنیا کې الله تبارک وتعالی په کافرانو باندې هم مهربان دی. د کافرانو دپاره هم رزق شته، د کافرانو دپاره هم صحت شته، د کافرانو دپاره هم فرمایشونه شته، د کافرانو دپاره هم د دنیا هر خوشحالي شته، د مسلمانانو دپاره هم شته، لیکن د مسلمانانو دپاره کمې دي. ولې دا دنیا د مسلمان دپاره وایي قید خانه ده، لیکن د کافر دپاره جنت دی. چې د کافر دپاره جنت دی بیا د الله ورکوي. موږ په دې دنیا کې غواړو هم نه، موږ ته د الله تبارک وتعالی په آخرت کې راکړي، موږ ته د الله تبارک وتعالی. نو د بسم الله مطلب وای دا دی وای چې هر نیک کار شروع کوئ په شروع کې به بسم الله وایاست. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر دې پورې فرمایي وای چې کله تاسو چوټي په پښو کوئ بسم الله وایاست، چې کله تاسو ډوډۍ خورئ بسم الله وایاست، چې کله تاسو سواري ته خیږئ بسم الله وایاست، چې کله تاسو د سواري څخه ښکته کیږئ بسم الله وایاست. چې هر نیک کار کوئ په بسم الله باندې شروع کوئ، او چې کم کار په بسم الله باندې شروع سو په هغه کار کې الله تبارک وتعالی برکت اچوي، په هغه کار کې بیا هیڅ رکاوټونه هم نه راځي. که رکاوټونه رالو هغه الله تبارک وتعالی په اسانۍ سره ختموي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.